عبید عدالت کې سو وي د عبید د خلینه به اورو عبید خبرې را سره خپل شریکي کړو بس عدالت هم دا خبرو کا چې دا ما کړې لري ها نور لګر څه خبرې دی ورته خیر دې مو ته وای کنه لکه تمانچا چاړو یا کنه لکه بس هم ولا ورکه تمانچا مې ولا ورکه چاړه مې کتون غلب خان شرپوی متا سو دا ویډیو کتله دا هغه عبیدو چا چې خپل لور زبا کړی ده دا نن پروګرام ډیر تفصیلی او غوري وګوره تاسو ته به غون معلومات چې کم دین هغه ملو شي کتون کو یو همو بل را شو ویډیو کو په کیمرا باندې هغه و چې ما کړی دی د کړی دی هغه کړی دی دا څه شي وی دي خو اصل شي کنفیشن دی اصل خبره یعنی اقبال جرم دی په عدالت کې بیان ورکول او په عدالت کې چې بیان ورکړي کېږي نو هغه دې ځای نه ورکړي کېږي په زور زبردستی سو کوم په عدالت کې چې کوم دی نو بیان نشي ورکولی چې زه به سره دو کوم زه به دو کوم ځکه چې جج هلته پیږي د عبید نه 12 کوېسچن وشوي یعنې 12 سوالونه تو شو 12 او د 12 سوالونه چې کله جج صاحب ته جوابونه ملو شو نو بیا ورله نیمه ګنټه ورکړه چې نیمه ګنټه دغلته کېنو سوچ پې وکړه ور دې کې پانسي ده دې کې عمر قید دی دې کې غوره ډېره غټه سزا ده دې کې به تا په کوټه کې بندوي د هغه نیمه ګنټې نه پس چې کوم دی بیا دې تپوسونه وکړل بیا جواب هم هغه ورکوي د هغې نه پس چې کوم دی بیا جج ځان سره کمره کې کېنوي کمره کې پې چای یخ وڅکي بیا ورته وایي چې غوره دې کې پانسي ده د هغې نه پس چې بیا بیان ورکړي دې ته کنفیشن وایي دې ته اقبال جرم وایي او دا عبید د زړه نه نن ورکړله موږ نن د کنفیشن د عمل ولیده چې جج کنفیشن ته غاړه نږدي ولې نږدي چې بیا د هغوی شهادتونه وي او هغه شهادت نه خو یو جج د دې ځای نه ټرانسفر شي ډهي خان ته یا سوات ته یا بل ځای ته نو شهادت له به راځي د هغې د وجې چې کوم دی ډېر کم ججانې چې هغه کنفیشن ته غاړه ږدي او په دې وجه باندې جرمونه چې کوم دی نو مخ په وړاندې رواني نن سهار 9 بجې عبید عدالت ته پیش کړی شو یو ورسره تفتیشي افسر و عارف خان بل ډي اس پي احسان شاه هغه په خپله تر 3 بجو پورې په عدالت کې موجود و ما دې تپوس وکړو نو هغه ویل چېرې ډېر ظلم شوی دی اوړه مې نه غواړي چې لاړ شم بیا یو جج لا چې یاره زه په اردو ژبه نه پوهېږم بیا بل جج لا نه خو نه واله 3 بجو پورې چې کوم دی دغه ځای کې دا پولیس ناست وو خو ما نن پریکټیکل ولیدل د پولیس کار چې کوي یې او دړنه یې کوي نو ډېرې زیاتې سختۍ پکې خو هم دي ډېر ګران کار دی او بیا خوشقسمتي دا وه چې په دغه تاڼه باندې تفتیشي افسر چې کوم دی هغه عارف خان نو ډېر تکړه ورسره دا خبره ته ضرور کوم کتونکو چې ډي پي او 400 سهیل خالد خان د دې ټول اخراجات په خپله منلي دي او ډي اس پي احسان شاه دې کې نه په وکیل باندې 1 روپۍ لګي او نه چې کوم دی خو یو سړی وایي یا ماما یا بل چېرې په دې به پیسې لګي نو یو ټکی هم نه لګي پراسیکیوشن دې لپاره باقاعده ټیم جوړ شوی دی او د پراسیکیوشن دغه وکیلان چې کوم دی د سار نه واله د 3 بجو پورې په خپله باندې موجود یو اوس د هغه انټرویو خو ډېرې راغلي دي خو ما څو پاینټه لیکلي دي چې کوم 12 کوېسچن شوي دي د شاکر الله ولدې د عبید الله ولد شاکر الله نه چې کوم 12 کوېسچن شوي دي په جواب کې هغه څه ویلي دي په ده باندې یو 302 364 دا جرم د پړانګ تاڼې په حدودو کې چې کوم دی نو دا په اف آی آر کټ شوی دی او نن 164 او 364 په دغه دفعه کې سی آر پی سی 18/7/2022 کې نن دغه کنفیشن شو کومو خلکو چې وی چې د قرار واقعي سزا ورکړي شي هغه کې پولیس ډي پي او 400 سهیل خالد خان ډي اس پي احسان شاه د پړانګو تاڼې پولیسو خپل خبرپور کردار ادا کړ او د دې نه پس چې کوم دی نو ازادي نشته دی چې کله اقبال جرم شي اقبال جرم کې دا کس وایي چې زه دا بیان ورکوم چې تقریبا 15 کاله مخکې زما د ګلمنې دختر ضیا ګل سره واده شو نکاح مې ورسره شوې وه د واده په شپه باندې ما ته اندازه وشوله چې ګلمینه دا د امید سره ده او د ناجیز بچي مور جوړیږي
دا دغه بیان دی، دغه خبرې دي او اصلي خبرې دغه ځای کې وي. دا په انټرویو او په بل ځای چې کېږي نو دې کې بدلون راځي، دې کې څوک مشوره ورکي، وکیل مشوره ورکي، هلته کنفیشن نه هغه چې کوم دی نو هغه بار شي. بیا چې کله دا صورتحال ما ولیده نو دا زما لپاره ډېر پریشان کون و او زما به د خپلې ښځې سره روزانه په داسې خبره باندې جګړه کېدله او 2 میاشتې پس چې کوم دی زما لور شوله مریم او د هغې نه پس چې کوم دی رشته دار او ګاونډیانو به ماله پیغورونه راکول او قسم قسم خبرې به ماته کولې او چې کله زما دا لور شوه نو بیا دغه صورتحال چې ما کته نو ما مریم چې کوم دی د دې د قتل کېدو فیصله وکړله او د اختر په 2مه ورځ باندې مسمات مریم د کور نه مې ویستله او د شپې په تیاره کې مې د دریای جندي یعنی د پړانګ پل سره نږدې دغه ځای ته بوتلله او په چاړه باندې مې حلاله کړله. دا واقعه د ماښام د مانځه نه پس شوې ده. د ګړۍ وي راته ټیم نه دی معلوم چې ټیم څو دا ټیم یې نه دی ښودلی. مسمات مریم یعنی دغه سړي دغه لور د دغه قاتل د دې د قتل کېدو نه پس چې کوم دی نو دا لاس چې کوم دی ما په هغه ځای باندې پرېښودم. ما په عدالت کې د سره خبرې کړې دي، عدالت مخې ته بار دا تاسو وره بیا راځو. کتونکو علب خان شیرپوی یم، عارف خان را سره ولاړ دی، تفتیشي افسر دی، پراسیکیوشن والا دی. زړه مې ورته نن دوا کوي دې ټایم کې چې دا ریکارډینګ زه کوم نو دا ریکارډینګ د 2 بجې شوي دي. سهار چې کوم دی 9 بجې عبید چې کومه هغه ماشومې والا قصه ده هغه راغلو. عبید عدالت کې څو وي د عبید د خولې نه به اورو. عبید خبرې را سره خپلې شریکې کړو. بس عدالت یې ما دا خبره وکړه چې دا ما کړی دی اورئ. نور لږ څه خبرې دې ورته وکړه خیر دی مو ته ووایه که نه لکه تمانچه هغه چاړه یا که نه لږ خیر بس هغه مې ولې ورکړه تمانچه مې ولې ورکړه چاړه مې ولې ورته کړه ستومانو ښې کړی دي. عارف خان څه وایې په دې موقع باندې بس کنفیشن نه شو بس هغه خپل جرم ومنو عدالت کې کنفیشن وکړو چې یاره بس ما وژلې ده او د جج صاحب مخکې خپل ریکارډ بعد د دې نه مخکې خو نور څه پاتې نه دي. صحیح. او کتونکو دغه ډېره مشکله مرحله وي خو پراسیکیوشن والا زمونږ 400 کې یو خلکو ته په دې موقع دا وایم چې کوم سړی و چې زما وکیل یا زه کیس یا نشم کولی نو 400 کې چې کوم پراسیکیوشن والا دي تکړه افسران دي او په دې کیس کې کمیټي جوړه شوې وه هغوی چې کوم دی د سار نه والا دې ټیمه پورې دوی هغه خپل کار ادا کړ او بیا ډي سي پي خسانشاه صاحب اوس لاړه. دا واحد کیس و چې ډي سي پي سرکل چې کوم دی هغه هم په دې کې موجود او دغه چې کوم دی عبید ستاسو د وړاندې دی دې نه پس په دې جیل ته کیږي او ډېر افسوسناکه دردناکه بوږنېدونکې پیښه ده. نو په دغه خو به نورې خبرې نه کوو خو صرف هم درته دا وي چې عدالت کې د باقاعده چې دا ما کړي دي زه پې ستومان یم او داسې مې کړي دي کومې خبرې چې ده کړي دي او زه تاسو سره بیا بیانوم. مننه. کتونکو خبرې مو اورېدې پراسیکیوشن والا دوی ته زه سلام پیش کوم په دې کیس کې ورسره عارف خان او ډي سي پي خسانشاه چې په دې ټیم کې ولاړ نه دي خو د 3 بجو پورې سهار نه والی یو ډي سي پي په یو کیس کې په خپله ودرېدل دا ډېره مهمه خبره ده. بیا څه وایه چې زما سره وي د چاړې سره چې کوم دی نو ما سره پستول خو متیز بوره او په دغه دوران کې وي ما 2 پیرې په خپل سر باندې کېښودلو د فایرنګ کوشش مې وکړو خو فایرنګ ونه شو نو ما زما خودکشي چې کومه ده ما ونه کړې شوه. زه بیا کور ته لاړم د کور نه پس چې کوم دی نو بیا زه پولیس سټیشن ته دغه کوم ماما یې چې دی نو د دې ماما سره زه بیا پولیس سټیشن سره راسدي یو ځای لاړو هلته ما امانتن رپورټ درج کړ او د تدفین نه پس چې کوم دی نو پولیس ما ته ورسېدل په ما باندې پیښ وو. زه چې کله تاڼې ته راوستی شوم نو ډي پي او چې کوم دی هغه چې کله ما نه تپوس وکړو ډي سي پي خسانشاه تفتیش والا هغې نه پس بیا د دوی کور والا هم راوختې ده
او بیا چې کوم دی نو دغه ځای کې دغه خبره شک چې کوم دی هغه په یقین کې بدل شوی دی. دی وایي چې زمانه تیز بورچینه پستول او چاړه چې کومه ده کوم ما استعمال کړو نو هغه پولیس ته ما حواله کړي دي. دې ټیم کې په ما هېڅ قسمه دباو نشته دی. خو دا ملزم ګاډي ته خېږي دې دوران کې ما څه خبرې کړي دي دا د سره ووایه نورې خبرې در سره کوم. کتونکو دغه هغه ملزم دی ډي اس پي احسان شاه صاحب اوس مخکې لاړه او دا دې ټیم کې عدالتونه مکمل بند دي. دا دوی چې نن څومره انتظار وکړو عارف خان چې کم دی سی آی او هغه دې ځای کې و باقاعده کنفیشن وشو دغه موبایل چې کم دی نو دغه لاړه او دغه هغه ملزم چې ماشومه وجلې وه. کتونکو نن ما پریکټیکلی ولیدل چې پولیس یقینا دا څه کوي او په دې کیس کې کم کردار ادا کړ او نن که مینت زارۍ وشولې په بعضې کیسونو کې چې کم دی لکه په څو عدالتونو باندې دغه کیس چې کم دی نو هغه وچلېده. دا کنفیشن هم ډېر دغه بیا نیمه ګنټه ویسار کې نیمه ګنټه تپوسونه دې کې 12 تپوسونه وشو او دغه سجاد خان دی دلته کې دا زموږ د سکیورټي والا دی زاهد خان چې کم دی نو دلته کې مشر دی نو زموږ د قچروله دې وخت کې کوم ملګري دي پکې نو ډېر تکړه دي. خو کتونکو ما نن پریکټیکلی څه ولیدل زم 9 بجو نه والا دې ټیم کې به څه ټیم به یاره ته وګوره 3 بجې دي 10 منټ او 3 بجې دي او 10 منټ او 3 بجې دا پولیس ووتل دا لاړل نو 10 منټه او 3 بجې چې کم دی دا دوی وزګار شو دی نه پس په دې جیل کې جمع کوي نو به ډېر عجیبه شانتې الله پاک دې قانون چې کم دی نو بس قانون کې قانون ډېر سخت دی او په قانون عملداري نشته دی. بعضې جج وایي یاره زه په پښتو نه پوهېږم او دی خو په پښتو کې خبرې کوي نو نن ډي اس پي احسان شاه دا واحد به داسې کیس کې چې هغه ډي اس پي د سهار نه واله 3 بجو پورې هغه موجود وي او هغه بیا مختلف طریقې استعمالوي او په هغه طریقو باندې چې کوم دی نو بیا دغه کیس کنفیشن چې کوم دی هغه کیږي. بیا پراسیکیوشن دی کې کوم کردار ادا که نو پراسیکیوشن چې کوم دی خپل حق ادا که هغه بچی دپاره او د 400 پولیسو په دې کې انتخابي خط درجي هر سړي ته به خپل بچی په نظر راتلله هر سړي په خپل ځای باندې خپل کردار ادا که. خو د عدلیې نظام هغه به ډېر عجیبه نظام دی نو بس په هغې خو باس کوو نو هغه به د هغې خو الله پاک دې زموږ د عدلیې نظام ټیک ټاک کي. او دا د فرمان الله خان عدالت کې باقاعده کنفیشن وشو 12 سواله پې وشو او 12 سوالو چې کوم دی نو باقاعده جوابونه ورکړي شو هغې کې باقاعده چې کوم خبرې وشوې چې چاړه باندې ما لاله کړه په تمانچه باندې ما ځان ویشته خو تمانچه پوچ شوله نو موږ هم ستاسو دپاره ټول ورځ په دغه کې موجود او بس اوس بزو په دې باندې مزید خبرې اترې کوو به تاسو سره شریکو. ډېره مننه. کتونکو دا خبرې واورېدې چې دې ملزم چې کوم دی دا دغه ټیم کې 3 بجې عدالت ته خېږي بیا پې موږ دا خپلې څو خبرې وکړئ را روان یو موږ هم په دې کیس باندې نظر و بلکې مسافر کتونکي چې کوم دی هغوی غوښتل چې څه وشو بس هغوی ته زه دا وایم چې دا مبارکۍ خبره ده دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده کنفیشن دا ډېره په ګرانه باندې کېږي او نن د هغه زړه چې کوم دی دا الوي چې ما دا کال کړی دی او جج ترېنه بار تپوسونه وکړل او په هغې کې ووي او بیا دا خبره کوي چې ما دا کم کار کړی دی دا کم کار مې کړی دی نو په دې ته زه ټیک کار نه ویم بطور مسلمان دا زما بیانو او دا بیان چې کله بیا ولیکلی شو ورته نو بیا جج پې که نو بلکل زه په دې پیم کړم په دې زه چې کوم دی نو راته پړاوم که او زه په خوش و خواص او په خوشحالۍ او په خپل مرضۍ سره دا بیان ورکوم. کتونکو ډېر افسوسناکه واقعه او ډېره دردناکه واقعه خو څو خبرې در سره دلته کې کومه
مونږ بیا د مور سره خبرې وکړې. زه چې کله کور ته ننوتم نو مو چې زما هېڅ قسمه همدردي د دوی سره نشته. د هغې وجه دا ده چې دې مور ته پته ولګېده نو دې په ټیم باندې ولې نه وي. نن درېیمه ورځ ده، هغه ماما یې چې کوم دی یا کوم ورور یې دی هغه مونږ چې انټرویو کړې ده ما ته کالونه کوي چېرې زما لپاره تا ته خلکو پیسې رالیږلې دي. نو یو کتونکو ما په دې باندې نه خپل نمبر اچولی دی نه مې په اکاونټ نمبر اچولی دی نه دې کې ما د پیسو ډیمانډ کړی دی ځکه چې د دې ټول اخراجات چې کوم دی DPO 400 سهیل خالد خان هغه منلی دي چې هغه دلته کې یو شمېر کونډو رونډو یتیمانو معذورو خلکو ته د میاشتې د 10,000 نه والد سر 40,000 روپۍ پورې د خپل ځانه ورکوي. نو ډېر مخلص DPO راغلی دی ځکه خو په مخلصۍ ورته دغه شان د کامیابۍ میلاویږي او په هر چا باندې لاس اچي. زه نن دې وخت کې د پولیس دا صفت چې کوم دا زه دړه نه کوم چونکې دا د هغوی ډیوټي ده، په دې باندې هغوی تنخوا لی دا د هغوی کار دی، خو د هغوی هغه مخلصي درته ښیم. او بیا د DPO 400 سهیل خالد خانه نو هغه او احسان شاه DSP صاحب او یا نور پولیس چې کوم دي نو دې کې د چاندو یا د دې شي ضرورت نشته دی. نه پرون وایي چېرې چې 3,75,000 روپۍ درلیږلي دي، تاسو به دا چټ ګورئ. نو ما ورته یو پیسې خو په هوا نه راځي، طالب رسید رالیږلي. نو بیا ورته کس دا رسید رالیږلی دی. نو دې کس چېرته کې هلته کې سبزي د 120 روپو اخیستې ده په یو منډی کې، منډی والا کومه کشمیمو ورکړې ده نو دا خو جټ ته پیده پې نه نو ده ته بیا دا رالیږلې ده. نو هغه بیا یو 2 دوکانو ته یې موړې ده، بیا ما ته 2 دوکانونو نه کالو شو چېرې دا چټ دی او دا دغه دی. نو ما ورته دا چټونه ما ته راولېږه. نو ما ورته په دې چټ کې نمبر شته، نوم شته، پیسې شته. نو زه خو یو دغې خلکو ته یم چې د الله د قهر نه ویرېږې. څو کسې کړی ویم یو خوا په خلکو باندې غم او بل خوا چې کوم ته دا کړی او بل تاسو ته دا ویم چې هېڅ قسمه د چاندو ضرورت نشته، هېڅ قسمه د امداد ضرورت نشته دی. او دې کې ناکردي شته دی چې په یو خور لور باندې دومره تشدد کېده او دا رونه ورته ګوري نو ولې نه راولي. او خو خدا نه خواسته تاسو هم داسې کوئ نو دا تاسو د خپلې خور لور سره ډېر ظلم کوئ. بالکل یې ترې راولئ مه پرېږدئ. دا یا نه ده، دا پښتو نه ده چې داسې حیاګانې او داسې پښتو خیال مونږ ساتو او لور خور ورته داسې مرګ او چې بیا وله بچي یې لالی. نو دا ډېر افسوسناکه واقعه ده. دې نه علاوه په پېښور کې یو افسوسناکه واقعه د یو ماشومې سره راغلې ده، په هغې نه ته ډېره غټه صدمه میلاو شوې ده. نو کتونکو دغه پروګرام مې د سره شریکو، دا د سره ضرور مخکې شیر کې چې خلکو ته پته ولګي. دا دغه هغه ټول بیان مې د سره شریک کړ. ډېره د خوشحالۍ خبره ده. خو نن د په عدالت کې انکار کړو نو دی په یو میاشت کې دننه رووته. هېڅ قسمه ګواه نو، هېڅ قسمه شواهد نو، د شپې کیسو. پولیس خو ډېر هم کوشش کړو نو دی به میاشت کې رووته. خو دا د پولیس ډېر غټ کوشش و چې د کنفیشن وکړو او الله دې کړي چې زموږ عدالتي نظام ټیک ټاک شي، هر څه به ټیک ټاک شي. ما چې نن څه ولیدل نو ما د پولیس مجبورۍ نن ولیدلې، پریکټیکلي مې ولیدلې، په حقیقت کې مې ولیدلې. په بعضې مسلو باندې خبرې نشو کولی. خو چې کله یو جج ووایي چې ما له اردو نه زه د په خبرو نه پوهېږم دی بل ځای ته بوځه، بیا بل جج ووایي یاره دا زما کیس نه دی خو یې بوځه، بیا بل جج ووایي، بیا څلورم له دغه ټایم کې داسې ښکاره شي چې بس یو سړی مړ شو نو بس مړ شو، قصه بس ختم. دا نظام موږ په خپلو سترګو لیده. کتونکو په خپلو دعاګانو کې میا ساتئ. زموږ په دعاګانو کې دغه پروګرام مې شریکو. په دې باندې د شروع نه والا تر اخره پورې زما نظر و. ډېر خلک وایي د دې مسلې نه خدای دې چا په کور داسې غم د چا په کلي چا په علاقه نه راولي. په 400 والو راغلی، بیا په شابړوالو راغلی. دا هغې خلکو ته پته لګي چې یو ماشوم وي نو بیا الاله سې کوي. بیا یو سړی وایي چې ما لاله کړې ده، د هغه ایکټینګ او د هغه اداکاري او مکاري. نو دغه څو خبرې مې شریکولې. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.